چې امریکا صلح غواړي. یو دویمه خبره دا ده، زما دوه بچیان طالبانو شهیدان کړي دي، دواړه د قرآن شریف حافظان، یو لیسانس او یو ماستر و. زه نه غواړم چې د بل چا بچی شهید شي، مور پلار یې وژاړي. زه په دې وطن کې صلح غواړم. ما ته امریکا نه ده مهمه، ما ته روس، پاکستان، ایران نه دی مهم، ما ته دغه افغانستان د افغانان دغه خاوره مهمه ده. ما ته یو هر افغان، ما د ټول شمال یو سک چې دلته اوسېږي په افغانستان کې، ما ته تر 1 لک امریکایانو بهتر دی. څه کوي چې زما یو مسلمان د طالب په نامه، د بل په نامه ورور نن چې دا داعش راغلی دی، دا د چا پروژه د دې سره څه کوي؟ طالب خو یا ازبک دی یا تاجک دی یا پښتون دی، دا زموږ څوک دی؟ د دې سره بیا کوم ځای ورکوي دې ته؟ نو اصلي خبره دا ده چې امریکا دی ځان نور په افغانستان کې نه شرموي. ډاکټر صاحب خلیلزاد ته دی واک ورکړي او زموږ سیاسیون دي کښېني، اختیار دی ورکړي چې صلح وسي. دا جنګ په مرګ نه ختمېږي. دا موږ نارې وو چې هله امریکا زود کړو، هله ناټو زود کړو، بکش طالبان بکش. په کشتن که تمامېدی په دې 40 کاله به افغانان ولې دا غږ نه پر کوي چې امریکا ووځه زما د خاورې څخه چې زه زما ورور خپل اشتي سره ورسره کښېنم. نه روسانو په جنګ د عمل ونیوي، نه انګریزان ونیوي، امریکایان بیا ونیسي. دا جنرال صاحب دی، دا مولوي صاحب د خدای د قرآن فیصله ده، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولې پر خدای غږ نه کوو، ولې د خدای پر قرآن غږ نه کوو، ولې پر خپل دین غږ نه کوو، ولې پر خپل ملي وحدت چې دا ورونه دي پر دې چې هله ناټو بزن، هله امریکا حمایت قاطع بزن، هله جنرال میلر بزن. نه دي میلر خلاصوی سي، نه دي ناټو، نه دي روسان چې خدای دې خلاص نه کړي. وخت چې د خدای څخه دې پناه یووه دغو شیطاني قدرتو ته، نو دا عذاب دی، دا عذاب به قشې. د صلح راتګ دغه دی، د صلح اولین شرط دا